دا سورة مبارکه سورة الرعد چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی معظمه آخري ایامو کې نازل شو. په دې سورۃ مبارکه کې هم هغه مضامین دي چې کوم د مکی سورتونو په آغاز او مرکزی مضامین او عقیده توحید او دویم نمبر باندې رسالت او دریم نمبر باندې د قران مجید حقانیت او څلورم نمبر باندې بعث بعد الموت. دا مرکزی مضامین دي. چونکه مشرکینو یو غټ او بنیادی اعتراض دا و چې دا قران مجید دا منزل من الله نه دی، یعنی نعوذ بالله دا الله جل شانه طرفنا نه نازل شوی. نو دی وجنه ټول نړومبي د قران کریم حقانیت بیانېږي او دا غینه بعد بیا د توحید دلایل بیانېږي، د توحید عقلی او نقلی دلایل چې کله هم انسان د کائنات په دې نظام باندې غور او فکر وکړي چې الله تبارک وتعالى دا نظام د اسمانونو او د ځمکې او نور او د سپوږمۍ دا څنګه الله تبارک وتعالى په کار باندې په خدمت باندې لګولې دي چې هر یو د خپل مقدار مقرره باندې روان دي او بیا الله تبارک وتعالى د هر کار چې دی هغه تفصیل آیاتونو کې بیان کړی دي چې تاسو یقین وکړئ. فرمای الف لام میم. الف لام میم دي ته حروف مقطعات وي. مقطعات په معنا د قطعه جدا جدا لیکل کېږي، نو دې وجه نه دوی ته مقطعات ویل شي. الف لام میم را بل لوستل کېږي، دې وجه نه دي ته حروف مقطعات او د دې په حقيقي معنا باندې الله اعلم بمراده بذلك. الله تبارک وتعالى دې په معنا باندې خپويږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه دې راز خودلې دې چې په دې کې څه راز دي. حضرات مفسرین کرام فرمایي چې په دې صورت کې چې څومره مضامین دي او څومره رموز دي هغه ټول خلاصې طرف ته په دې څلورو حروفو کې یا درې حروفو کې یا دوه حروفو کې هغه ته اشاره وي. څنګه چې الف لام میم دي، طه دي، طا سین دي، طا سین میم دي، یعنی هغه درې حروف داسې راشي چې د ټول صورت هغه مضامین او داغي هغه رموز په دې کې پټ دي. د حروف مقطعات وي، د الله کلام دی، په دې باندې زموږ ایمان دی او د دې په تفسیر کې پرې وته ضرورت نشته دی. تلک آیات الكتاب، دا آیاتونه د کتاب د قران مجید په نومونو کې یو نوم دی. ذالک الكتاب لا ریب فیه. په دې کتاب کې هیڅ قسم شک نشته. کتاب په معنا د مکتوب لیکل شوی. د قران مجید مختلف نومونه دي، کتاب الله، کلام الله، قران، فرقان وغيرها. نو باقي کې یو نوم دی کتاب. تلک آیات الكتاب، دا آیاتونه د کتاب. والذي او هغه انزل الیک چې نازل شوی استا طرف ته، من ربک استا رب طرف نه دی. ولكن اكثر الناس، لكن اكثر خلقنا لا يؤمنون، ایمان نه وروړي. دا د الله تبارک وتعالى طرف نازل کړی شوی کتاب دی او برحق کتاب دی. اکثر د خلکو نه چې هغه ایمان نه وروړي. په دین اسلام کې شریعت مطهره کې د خلکو د افرادو معیار ته کتل کېږي، مقدار ته نه کتل کېږي. دی وجنه په دین اسلام کې چې کوم د خلافت نظام دی او دغه څنګه چې په هر یو شعبه کې چې هغه افرادو معیار ته کتل کېږي، مقدار ته نه کتل کېږي، کسان څومره دي. د خلافت چې کوم نظام دی دغه شان نور چې کوم نظام د پاغي کې افراد ته کتل کېږي، آیا دا کم کس خبره کوي دا صادق او امین دیانتدار او دغه شان چې دین هغه د شریعت د اصول مطابق دی او کنه، او چې کوم مغربي تهذیب دی هغه کې به هغه اکثریت ته کتل کېږي، افراد شمارل کېږي، میجورټي څه شي دی تقریبا عمل کوي. دی وجنه د خلافت نظام کامیاب دی او د مغربي تهذیب چې هغه تباہ او برباد دی. نو دی وجنه چې اکثر خلک همیشه ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، ولكن اکثر الناس لا يشكرون، ولكن اکثر الناس لا يعقلون. اکثر خلک ناشکري، اکثریت د خلکو چې هغه کافران وي، اکثریت د خلکو چې هغه کم عقلي. عقل من خلق وقليل من عبادي الشكور، قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تذكرون. لک خلق هغه شکر گزار وي، لک خلق عقل من وي، لک خلق چې هغه نصيحت حاصلون کوي. همیشه د عقل مند خلکو چې تعداد هغه کم وي، مخلص خلکو تعداد هغه کم وي، ذی فهم او ذی شعور خلکو تعداد هغه کم وي. نو شریعت په نظر کې چې خلک تلل کېږي او د مغربي تهذیب په نظر کې خلک شمارل کېږي. نو ځکه فرمایل چې ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، اکثر خلکو ایمان نه وروړي. الله الذي، د توحید دلایل
ذکر کیږي الله جل شانه هغه ذات دی رفع السماوات بغیر عمد وچکل الاسمانونه بغیر د استنو دا دومره لوی اسمان چې حد نگاه د انسان د سترګو قوت او طاقت ختم شي او د اسمان د حدود دا ختمي الله تبارک وتعالى بغیر د استنو دا قدرولې دي ثم استوى على العرش بقرار ولو په عرش الله تبارک وتعالى اسمانونه ازمکه پیدا کړل او بیا په عرش باندې قرار ونیو سمانه کما یلیق بشانه د خپل شان مطابق دا څنګه چې څنګه یو انسان پاسي او په تخت باندې یا په کرسي باندې کینی د الله تبارک وتعالى د لپاره جسم ناستا هيئت او کیفیت دا ثابت نه دي الله تبارک وتعالى دا ذات دی چې څنګه یو سمندر په یو کوزه کې او په یو لوټه کې د سمندر اوبو نشي راتلی د شان دي الله رب العالمین هغه وراء الورازات موږ استادو پرې ورکو شان دي کوپړې کې نشي راتلی د خپل شان مطابق الله جل شانه په عرش باندې هغه چې قائم شو څنګه ستاسو شان دي څنګه چې هغه شان سره مناسب دي دا آیت مبارکه چې دي متشابهات نه دي هن ام الكتاب واخر متشابهات منهن ام الكتاب واخر متشابهات دې کې چې دي بعض د کتاب بنیادی احکام دي او بعض چې دي متشابهات دي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله كم خلق فتنه پرور خلق چې وي هغه متشابهات په سیګرځي متشابهات لټي او اغه چې داسې خبر او باسي چې هغه خبرو په ذریعہ باندې فتنه خوري بعض خلک قران مجید نه داسې آیتونه او باسي چې هغه په ذریعہ باندې فتنه خوري او بعض خلک احادیث په ذریعہ احادیث کې احادیث هغه سره واخلي چې کوم ځای فتنه پیدا کیږي او فتنه جوړيږي او شر جوړيږي او بیا فتنه خوري چې د بخاری شریف کې راغلي دي حالانکه چې بخاری شریف ورته مخ ته کیږي د عربي په عبارت باندې نه کوي او یو پراپر طریقې سره علم نه حاصل کړي د استاد او د استاد علم ورته نه بس په خپل ټیبل باندې ناست یو دوه کتابونه وګوري او بیا مفسر قرآن جوړ شي محدث جوړ شي او بیا وایي چې بخاری شریف کې راغلي دي نو دا مسله داسې ده بیا فتنه خوري ځکه وایي چې کله انسان نیم علم کې هغه خطر د ایمان جوړي هغه دغه دې دور چې کوم نام نهاد سکالران دي استاد مخ ته ناس نوي علم حاصل کړي نوي متشابهات او قصول لګي خپلم گمراه شي او بلم گمراه ضال او مضل خپلم گمراه شي بیا د کله د ختم نبوت منکر شي کله د ناموس رسالت منکر شي کله ناموس صحابه منکر شي او کله د اولیاء کرام او د شان د عظمت نه منکر شي کله یو څه نه کله تراون انکار وکي کله دروجین انکار وکي کله سن انکار ولې چې بغیر د علم نه مطالعه شروع کی او استادان نوي حسب او نسب نوي گمراه مدار متشابهات نه دي متشابهات نه باندې چې اخر کوي والراسخون في العلم يقولون آمنا به الله تبارك وتعالى فرمایي چې کوم خلق په علم کې رسوخ لري هغه وایي چې په دې متشابهات باندې زما ایمان دي الله تبارك وتعالى څنګه فرمایلی دي يقولون آمنا به كل من عند ربنا دا ټول زما د رب طرف نه زما په ایمان دي ځکه ځان تحقیق نشم کولای متشابهات دي الله جل شانه په عرش باندې قائم شو څنګه قائم شو د خپل شان مطابق متشابهات نه دي ځینې محکمات وي احکام په آیاتونو کې وي هغه باندې عمل کو ځینې متشابهات دي هغه زموږ سمجھ نه راځي په هغه ایمان وروړو ثم استوى على العرش بقرار ونيو عرش وسخر الشمس والقمر او فكاري اولغو نور او سپوږمۍ وسخر الشمس والقمر مسخر کړه سپوږمۍ او نور دا په خدمت باندې اولغو او دا سه خدمت باندې اولغو د انسان كل يجري هر یو روان دي د اجل مسمى مقرر مدې لپاره زرګونه کاله د کائنات شو یو لمحه د لپاره چې نور او سپوږمۍ چې په دې خپل مقدار باندې للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هر یو د خپل مقدارنا یو لمحه د لپاره مخکې رسول شي دي خپل مقدار باندې روان دي نو دا الله تبارک وتعالى د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی يدبر الامر هغه تنظیم کوي د کار يفسر الايات تفسیر سره بیانوي نخي لعلكم لپاره چې تاسو بلقاء ربكم ملاقات د خپل رب باندې یو توقنون چې یقین وکړي الله تبارک وتعالى د کائنات د نظام او پدې کې غور او فکر لپاره دعوت راکړي د الله تبارک وتعالى په ذات باندې نه بلکې د الله جل شانه په مخلوقات باندې غور او فکر کول پکار دي چې کله انسان پدې نظام د کائنات باندې غور او فکر وکړي د ټولو نه غټ کائنات د انسان خپل بدن دی د انسان دا شپږ فوټه بدن چې دا لوی کارخانه د قدرت دی الله تبارک وتعالى فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون ایستا خپل پدې وجود کې دغه د الله توحید دلایل موجود دي تاسو ګورئ نه تاسو پدې غور او فکر نه کوئ د انسان د بدن یو یخته د الله رب العالمین لوی قدرتونه هغه یو عظیم شاهکار د قدرت دی او دغه شان انسان ټول عمر د سجدي په حالت کې تیر کی او د عبادت په حالت کې تیر کی نو د سترګو نعمت چې کوم الله تبارک وتعالى موږ راکړي دي هغه حق نشو ادا کولی او کوم نظام چې د سترګو دی کوم نظام د انهزام دی کوم نظام د زړه دی کوم نظام د ګردو دی د انسان د شپږ فوټه بدن چې د خپل یو لوی قدرت د قدرت یو لوی کارخانه ده ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې يفصل الايات تفسیر سره بیان نخي لعلكم دې پر تاسو بلقاء ربكم توقنون خپل رب ملاقات
यकीन करें तर्जुमे अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी आयातुन अल किताब वल्लदी उनजिला और हक़ से नाज़िल शुई इलैका अस्ता तरफ़ता मिन रब्बिका अस्ता रब तरफ़ना अल हक़ दा हक़ दे वलाकिन अक्सर अन्नास लेकिन अक्सर खल्क़ुना ला युमिनून ईमान नरोड़ी अल्लाहु अल्लज़ी अल्लाह जल्ल शानु अग़ज़ात दे रफ़अ अस्समावाति उचक्कल अस्मानुना बिग़ैरि अमदिन बिग़ैर दस्तनो तरौनहा चितासुविनिया सुम्मा इस्तवा बिक़रार उनि वअल अर्शि पार्श वसख़्ख़र अश-शम्स और पकारी उलगवल नूर वल क़मर उसमें कुल्लुन हर यजरी रवान दे لأجل مسمى مقرر مديد پارا يدبر الأمر أغا انتظام كبيركار يفصل الآيات أغا تفصيل سر بيانوي نخي لعلكم تبارا تتاسو بلقاء ربكم فملاقات رب اقبل توقنون يقينوا كلي صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.